الرحمن الرحیم وقل لعبادی حضور اوایا زما بندگانو تا زما غلامانو تا یقولو چوی اللتی داس انداز کی خبره هي احسن چخکولی ان الشیطان زکه دا شیطان چې دی ینزغو دی وسوسې چې دی جګړه جوړی بینهم پمینځ تاسو کې ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا زکه چې دا شیطان د انسان ښکاره دشمن دی ربکم اعلم بکم الله ته تاسو ښه معلوم یې یشا چې چاته اراده وشي ارحمکم رحم ببیو کی او یشا او چې چاته اراده وشي يعذبکم سزا به ولور کی وما ارسلناک علیهم وکیلا حضور ته مونږ نه لیږلي د دې د ذموارۍ دپاره وربک اعلم بمن فی السماوات والارض ستا رب ته ښه پته ده د هر هغه څیز چې په اسمانونو او ځمکه کې دی ولقد فضلنا بعد النبیین علی بعض فتحقیق سره مونږ فضیلت ورکړی دی غوروالی ورکړی دی بعضې انبیاو ته په بعضې نورو وآتینا داود زبورا ورکړیو مونږ داود علیه السلام ته زبور کتاب قل ادعوا الذین زعمتم من دونه حضور ووایه هغه کسانو ته چې ګمان کوي ما سوا د الله نه په بل چا فلا یملکون ندي هغوی اختیارمند کشف الضر چې لرې کي د دې نه ضرر عنکم د دې نه ولا تحویلا یا یې ترې نه واړئ الله پاک وی پیغمبر علیهم السلام یو واضحه او ښکاره پیغام هغه د انسان د زندګۍ تیرولو د انسان په معاشره کې د وخت تیرولو او د امن راوستو دپاره هغه دا دی چې دی په خپلو خبرو کې احتیاط کړي چې کوم لفظ دی د خولې نه راوباسي چې هغه لفظ دی ښه تلي په هغه لفظ باندې دی سوچ بچار کوي نو پس د هغې نه هغه دی بل چاته وایي که چېرې دی په الفاظو کې احتیاط نه کوي نو د علي رضی الله تعالی عنه قول دی چې د تورې زخم خو جوړیږي خو د ژبې زخم نه جوړیږي هغه یو مستقل مسله شي ډېر خبرې داسې دي چې هغه موږ ځان ته په خپله مسله کوو ولې الله پاک دلته کې ښکاره خبره وکړه وایي پیغمبر علیهم السلام قل لعبادي یقولوا التي هي احسن زما بندگانو ته ووایې چې ښکلې طرز باندې خبرې کوي ولې ځکه ان الشیطان ینزغ بینهم دا شیطان دغه خبره سبب د جګړې جوړوي په مابین ستاسو کې ان الشیطان کان للانسان عدو مبین ځکه چې دا د انسان ښکاره دشمن دی او دشمن هغه تا ته خیر نه رسوي د هغه په خیر رسولو کې به چلی لکه موږ به عام مثال والو یو عالم کینی په بل باندې فتوا ولګوي وایي د دا کار وکړه دی کافر دی هغه وایي د پلار هم کافر و دې صرف هغه کافر کې هغه وایي د پلار هم کافر و په دې طریقه باندې دا دوره فرقې جوړې شوې دا دوره فرقواریت دا د خولې نه خور شو چې مونږ یو بل نه برداشت کوو مولیان یې نه برداشت کوي نو عوام به یې څه برداشت کړي الله پاک وایي که چېرې تاسو خبره هغه په احتیاط سره کوئ تاسو ښکلې طرز عمل افناوئ لکه بله ورځ په دې کې مونږ مثال د اشرف علي تانوي صاحب ورکړی چې په څومره ښکلې انداز کې هغه سړی پوهه کو مونږ د هغه په باره کې خبره ویلي چې هغه له چې کوم دی نو هغه وهابي یا هغه اهل حدیث راغی او هغه ورته دا خبره وکړه چېره تاسو په هره خبره کې تاویل کوئ تاویل ویلی شي مقصد بیانولو ته تاسو هغه د هغې هغه اصطلاحي او لفظي ترجمه نه کوئ تاسو د هغې مقصد هلی او مقصد د هغه په دغې خبره کې څه چې تاسو د قرآن د ډېرو ځایونو نه هیلې ایستي دي چې دا د دې دپاره هیله ده او دا د دې دپاره هیله ده او دا د دې هیله ده او هیلې چا ایستي دي هغه په فقه کې امامانو ایستي دي ډایرک حدیث او ډایرک قرآن ولې دا قابل عمل او قابل قبول نه دی چې تاسو ته نه یو عام انسان مقصدونه لې او د هغې نه چې کوم دی نو هیلې باندې جوړوئ نو هغه په خبره باندې پوه شي چې بای دا سړی چې دی د مقصد څه دی دا دی یو اختلافي نظریې والا سړی دی
هغه ته که ډایرک دا خبره شروع کړې وه چې نه د دې خو دا دلیل دی د دې خو دا دلیل دی د دې خو دا دلیل دی یو سړی چې عالم وي په دلیل باندې بیا پوهه کړي چې یو سړی علم نه وي نو هغه ته به په دلیل څنګه پوهې عالم ته به اصول معلوم وي هغه به ویاو بهي ده دا خبره صحیح ده عام سړی خو به تا سره ضد کوي انا مسله به دې جوړوي هغه ورته وایي چې بهي زما ستا ترمنځ دا مسله چې ده دا مختلفون فیه ده ته په خپله طریقه چلېږه او زه په خپله طریقه چلېږم هغه ورته وایي چې زما شرح صدر وشي یا ستا وشي یا به زه تا ته در وړم یا به ته ما ته راوړې نو هغه ورته په جواب کې اشرف علي تانوي صاحب ووایي لکه ما تاسو ته ویلي چې هغه ورته په خانه کې لیکلي دي چې هغه سړی ظاهري مړوندو او باطني مړوندو یعنې ظاهري سترګې خوړندې وي خو باطن هم د هغه د حق خلاف و هغه ورته ووایي چې بهي که چېرې زه ستا اصلاح ام کما پتا محنت ام کما ام ته دوزخي او که ام نه کما نو ته دوزخي پتا ټایم ولې ضایع کړم هغه ورته وایي دا څنګه جي څنګه زه دوزخي یم هغه ورته وایي د الله پاک ښکاره حکم دی په قرآن کې لکه څنګه چې ته منې چې من کان فی هذه اعما څوک چې په دنیا کې ړوند وهو فی الاخرة اعما اب آخرت کې ړوند او الله پاک ورپسې وایي د ړندو دپاره دوزخ دی جنت نشته نو ته خو هسې هم دوزخي نو ولې به باندې ټایم خراب کړم هغه ورته نه نه جي د دې مقصد دا نه دی د دې مقصد دا دی هغه د حق نه خلاف دی نو کوم یو سړی چې د حق نه خلاف کوي نو د آخرت دپاره خو د هغه د که عمل لړ هلته خو پې صرف او صرف جزا سزا مقرر کېږي عمل خو نه کېږي نو هغې نه هغه مقصد چې کوم دی نه هغه ګنهګار سړی دی د هغې نه مقصد چې کوم دی د هغه ړوند نه د حق خلاف سړی دی نو هغه ورته وایي تا خو زما معنه واخسته تا خو وایي تاویل به نه کې څومره په ښکلي انداز کې ورته وایي اوس که چېرې هغه پې ورسره بحث کوو نو بحث خو د ضد او د غیرت او د یو څه د بل څه مسله شي بیا خو د سړي زړه ته نه کوزېږي خو هغه التي هي احسن هغه دلته کې استعمال شو چې په ښکلې طریقه باندې هغه په دلیل باندې سړی هغه ځان ته کینو چې او بهي که چېرې دې کې تاویل نه کوي نو خو ښکاره الله هم دقه ویلي دي چې من کان فی هذه اعما فهو فی الاخرة اعما څوک چې په دنیا کې ړوند دي په آخرت کې به ړوند دي بس دا پتا باندې ټاپه ولګي ده اوس ته زما مقصد ته زما هغه معناري ته دې تاویل کې هغه ورته وایي چې او زه پوه شوم په خبره د الله او د رسول ځان له خبرې دي په یو بسم الله کې څوارلس علوم دي خو چې څوک عالم وي نو هغه به یې نه وباسي لکه څنګه چې موږ بار بار ویلي چې چونکې عربیان چې ډېر فصیح او بلیغ خلک وو نو هغوی به چې یو کس چیلنج کوو نو د خانه کعبې په غلاف باندې به یې ولیکل شعر به یې ورته ولیکو یا جمله به یې ورته ولیکله نو خلک به راغی نو هغې پسې به یې ولیکو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم صحابو ته یې ورشئ وی دې چیلنج کوي د کعبې په دې غلاف ورته ولیکئ چې انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانک هو الابتر درې شو څلورم تاسو یې برابر کړئ پنځم زره آبادي وه د سارې ماله چې کوم خلک هغه نارینه و راوته بس یې ته بودرېده یو لوی جمع غفیر ورته جوړ شو ټولو به وي بھائی د دې پسې به مونږ څه وایو دا خو معمولي ځکه چې خو فصیح او بلیغ خلک وو هغه عام شاعران نه ای به وي دې کې علوم پراته دي یو کس راغی هغه ورته ولیکل ما هذا قول بشر دا د انسان خبره نه چې مونږ ورپسې لیکلو که د انسان خبره وه مونږ به لیکل کوو نو الله پاک وایي پیغمبر علیهم الصلاة وسلام طرز عمل داسې پکار دی چې کله هر یو کس هغه بل کس د هغه په لهجه کې پوهېږي عالم د عالم په لهجه کې او انپړه د انپړه په لهجه کې هغه ته پوهېږي نو مسلې به حل شي او که نه ته چې کوم دی نو وخوره او ډک شه د دواړو یو مقصد دی خو چې ته یو سړي ته وایې ډک شه نو مخ به یې دلم ولي او خفه به هم شي دنه او چې ته ورته وایې وخوره ښه په ارام به درسره کېږي د دواړو یو مقصد دی خو یو نرم دی یو سخت دی نو الله پاک وایي چې په اخره باندې کار کېږي نو ته ډک شه څه لوې بس په نرمه لهجه کې خبره وکړه ربکم اعلم بکم الله په تاسو باندې ښه عالم دی په تاسو ښه پوهه دی ان یشاء یرحمکم او ان یشاء یعذبکم که الله اراده وکړي او تاسو نیک عمل نو رحم به در باندې وکړي که الله اراده وکړي تاسو بد عمل نو الله به تاسو له سزا درکړي او حضور وما ارسلناک علیهم وکیلا ته د دې ذموار نه یې ته موږ د دې د ذموارۍ دپاره نه لیږلی چې خامخا یو سړی به ته راټینګې ورته به وایې نه که نه دا کار مه کوه مسلمان شه دوزخ ته مه ځه دا مه کوه دا مه کوه پیغمبر صلی الله علیه وسلم وایي زما او زما د امت یو عجیبه غونته کې حالت دی زه د دوزخ نه راښکم او دوی دوزخ ته دنګي زه یې راښکم او دوی دوزخ ته دنګي
دی هغه کار کوي چې هغه اور ته تلو وي. بار بار ورته موږ دا خبره کوو چې بھائی هر هغه څیز چې انسان ته پکې نقصان دی، که مالی دی که جانی دی، هغه ناجایزه دی. یعنی که سود دی، که انډرپلی ده، که رشوت دی، هر یو سړی پې ښه پوهېږي، د هغې نه باوجود یې کوي. دی چې کله پارټیشن لا نه و شوی، هندوستان او پاکستان نه و جدا شوی، د هغه وخت یو ملازم و، د هغه نوم سراج الدین چشتي و. وختي مې کتاب کې خبره ولیده، ډېره خوښه مې شوه. سراج الدین چشتي نوم یې و، او هغه د اصولو ډېر پابند و. رشوت به یې بلکل نه اخېسته، خو سیټ یې داسې و چې د خلکو به پې کارونه راتله، او د خلکو چې په چا کارونه راځي نو خلک خامخا هغه ته افر کوي چېرې ما ته په دې کار کې دې اساني پیدا کړي، زما کار زر وکړي. فرمان صاحب ته ښه پته را چېره کم سړي سوره هغه سیټ اوچتي یا کرسۍ اوچتي، دوره د هغه اختیارات اوچتي، دوره د هغه انکم سیوایي. خو چې افسر سخت راشي نو ښکته خلک هم بیا د هغه د لاسه څه نشي کولی. هغه به وي زه هم رشوت نه الم، خو تاسو به هم نه الئ. او هغه ټولو په دې باندې خفه وو چې کوم لاندې چې کوم عمله وه چې بھائی زمونږ دا سیټ چې دی، زمونږ دا محکمه دا ډېره زیات د کار محکمه ده، د انکم ټیکس محکمه ده، او په دې کې چې دی الي نو زمونږ به هم کار ښیي، مونږ به هم الو، نو دا یوازې په تنخوا خو سړی سر ته نه رسي. آخر دا چې د هغه نه تنګ رال نو په هغه باندې د دروغو کیسونه جوړ کړل. لکه زمونږ نیب کې چې پراته دي د سیاستدانان چې په یو بل جوړوي، یو وي د ده نه رشوت اخیستلی، بل وي د ده نه اخیستلی، بل وي د هغه نه اخیستلی، کیسونه یې پرې جوړ کړو. جج هغه راوغوښته په یو مقدمه کې، ورته یې وی چشتي صاحب په تا باندې دا دومره ډېر کیسونه دي چې بھائی ته رشوت الې. ښکارې خو ما ته داسې نه، انګریز افسر و، ښکارې خو ډېر صوفي سړی، سم سړی ښکاري، ته ولې رشوت الې؟ هغه ورته وی جي زه تاسو ته دا نه وایم چې ما باندې دا د چا د ضد او د عناد نه کړی دی، خو زما د دې خبرې او زما د بې ګنایۍ ګواهي به زما دا اس وکړي. په کوم اس باندې چې زه دفتر ته ځم راځم، ځکه چې خو پخوا زمانه کې خو دا دومره اسایشات نه چې موټرسایکل هر یو سړي سره دی. وی زما دا اس چې دی دی به زما ګواهي وکړي چې زه ګنهګار یم که بې ګناه یم. انګریز ورته حیران شو، ورته وی یاره جي چشتي صاحب ته خو بې زبانه دی. ورته وی جي وی تاسو به ووینئ. هغوی ورته ویل لکه دا اس ولې د بار نه را پرانځئ ری ولې اسې عدالت ته راوستو. هغه ورته وی جي ده سره به زما یو دوه درې خبرې نورې منې. هغه ورته وی بس وي که شرطونه دې ډېر سیوا کېږي نو بس ټیک دی، را دوه درې به دې ومنو. هغه ورته وی جي ما له داسې کس پکار دی چې ده له ګیا راوړي خو د پردي پټي نه وله راوړي. هغه به د دې ګواهۍ سره څه تعلق دی؟ جي وی راوړي نو زه به تاسو ته ووایم. بس هغې ملازم دغه چې کوم دی نو خپل د عدالت کسان یې ولېږل او هغوی د پردي پټي نه وله یو پنډ ګیا راوړه، یا لږه ګیا راوړه چې هغه د هغه دپاره وه. ورته یې وی ویچوې ورته، صحیح چې ورته واچوله نو وي هغه اس به بوی را بوی کړه نو سر به یې ترېنه اوچت کړ، بیا به یې بوی کړه نو سر به یې ترې اوچت کړ. نو هغه عدالت کې چې کوم کسان ناست وو هغوی ټول یو بل ته داسې کاته راکاته چېرې دې کې د ده مقصد څه دی. خو هغه مخالفین یې پوه شو چې کوم ملازمین د هغه د لاندې وو او هغه چې کوم دی نو هغوی پې کیس کړی وي. هغوی ورته وایي چې جي د دې چې څه مقصد دی موږ پې پوه یو. دی وایي چې دی حرام نه خوري، ده له ما تربیت ورکړی دی چې دی حرام نه خوري. دا جي ده د سار موړ کړی نو چې استاد دی په بله باندې اړولی دی، خېټه یې پرې اړولی دی، نو دا به څه وخوري؟ وی هغه افسر ورته وکتل، هغه ورته وایي چې جي د دې اسان جواب دی ما سره. د کوم پټي نه چې راوستي دا راوړی د اک پټي مالک دی راولي ماله. وی هغې وایي چې زه مالک ولم راولی چې اوس دې څه کي دې سره چې دا ګیا د کوم مالک ده هغه مالک ماله راولی، یا مالک یې راوستو. وی هغه ته یې وایي چې ستا د پټي نه خو هسې هم دا ګیا مونږ را ریبلې ده، ستا د کاره خو وتېره که نه، ته اجازت راکړه ماله چې دا تا ته حلاله ده. وی هغه ورته وایي چې بلکل جي بس چې ستاسو مسله پې حل کېږي زما د طرف نه ما تا ته بخلې ده بس حلاله ده. وی هغه اس ته وکتو، وی لاس یې پرې راښ کړو، ورته وایي چې خوره. بس بیا شروع شو په خوراک باندې. وی هغه ورته وایي چې دې ما په بله اړولی دی نو دې اوس ولې خوري؟ نو هغه انګریز افسر هغې ته وکتل چې مالک هغه څنګه حرام خوړی شي چې د هغه زناور هم حرام نه خوري. هغه یوازې په خپله نه خپل زناور لم داسې تربیت ورکړی دی چې تر څو پورې ورته هغه نه ویلي
نو دغه زناور هم وایي چې بایی دا د مال نه دی هغې نه خوري نو دی به پردی مال څنګه خوري نو په دې تربیت باندې هغه مقدمه هغه وګټله چې هغه ورته وایي چې بایی دا دی چې کوم دی په څه باندې مې خبره کوله چې مونږ الله پاک وایي زه چې وغواړم تاسو باندې به رحم وکړم چې تاسو زما په قانون باندې چلیږئ تاسو دې ته ځان ټینګ کړئ او چې کله تاسو پې نه چلیږئ دغه چل کوئ نو یعذبکم زه به دله عذاب درکړم وربک اعلم بمن فی السماوات والارض ستا رب ښه عالم دی په هر هغه څیز چې په اسمانونو او په ځمکه کې د هغې په نظریاتو باندې د هغې په هغه نیتونو باندې د هغې په کارونو باندې د الله نه سوا بل څوک عالم کیدی شي ولقد فضلنا بعد النبیین علی بعد هغه بعضې انبیاء لا په بعضې نورو باندې فضیلت ورکړی دی واتینا داود زبوره ورکړی دی داود علیه السلام ته زبور کتاب چې په دې کې یو ښکلې نکته هغه مفتي شفیع صاحب لیکلې ده چې داود زبوره دلته کې چې کوم دی نو د داود علیه السلام ذکر یې ولې وکړو چې پیغمبر صلی الله علیه وسلم ډېر زر زه تا ته لکه څنګه چې مې داود علیه السلام ته بادشاهي او نبوت دواړه ورکړو تا ته هم بادشاهي په حواله کوونکي ما لکه څنګه چې ما غله فضیلت په دې ورکړو چې ټول انبیا هغه د وخت بادشاهان نو لیکن داود علیه السلام او سلیمان علیه السلام هغه پیغمبرانو چې هغې سره به هم بادشاهي وه ملک به یې چلو هم به نبوت چلو نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم لکه څنګه چې ما داود علیه السلام له زبور کتاب هم ورکړی ورسره بادشاهي م وه نو تاله هم ډېر زر دا سلطنت زه درکوونکي یم قل ادعوا الذین زعمتم من دونه تو ووایه هغه کسانو ته چې د هغې ګمان د ما سوا د الله نه په بل چا چې د الله سره نعوذ بالله د الله سره شریکانان شته چې هغه الله سره نظام چلی او هغه الله په نظام کې اختیارمند کړي دي فلا یملکون کشف الضر عنکم هغې خو مالکان نه دي چې ستاسو نه تکلیف لري الله در باندې تکلیف راوستلی الله دنه په اعضاو کې پاټ صاحب باډي کې او وضو واغستو الله دنه اولاد واغسته الله دنه مال واغسته الله هغه ستا په ټیم کې چې کوم دی نو ستا خاطر ونه کو تا ته ډېر ټیم پکارو الله د خپل قانون مطابق په تا باندې چې کوم دی نو اکه ټیم وچلو ستا خوشحالي پکارو در باندې غم راوستو ستا امتحان سره نه لګي دا در باندې امتحان راوستو نو ستا کم یو خدای په دغې کې راپاسېدو او هغه ستا نه لرې کو او ولا تحویلا یې واړو لرې کول او وړولو کې دا کار دی چې یې خو بلکل بند کړو یې ستا نه واغسو په بل چا باندې ورغورځو ستاسو په دې بوتانو کې داسې شته چې هغه خیر دی که لرې کړی نه دی نو تحویله په بل چا باندې چې د ستا هغه مصیبت ستا هغه تکلیف ستا امتحان یې په بل چا باندې غورځولی دی د هغې خو دومره وس هم نشته د هغې د خپل ځان نه د څه څیز د لر کولو وس نشته نو ستاسو نه بس لرېږي نو ستاسو دا سوچ چې ګنې موږ به الله د دې په ذریعه نږدې شو تاسو خو د دې په ذریعه د الله نه سوا نږدې لرې کېږئ په دې وجه باندې چې ستاسو خپل عقل نه استعمالوئ بلکې ستاسو هغه نظریه او ستاسو عقیده او سوچ هغه د ځناورو نه هم لاندې رهي بسم الله الرحمن الرحیم وقل لعبادی حضور اوای زما بندگانو ته یقولو چې اوای التي هي احسن هغه خبره چې هغه ډېره ښکلي هغه طرز عمل چې مزیداري ان الشیطان بېشکه شیطان چې دی ینزغ بینهم هغه جګړه اچوونکي دی په منځ د انسانانو کې ان الشیطان کان للانسان عدو مبینا بېشکه دا شیطان د انسانانو دپاره ښکاره دشمن دی ربکم اعلم بکم الله تستاسو ښه پته را ان یشاء یرحمکم که وغواړي په تاسو به رحم وکړي او ان یشاء یعذبکم یا که وغواړي سزا به درکړي وما ارسلناک علیهم وکیلا حضور ته نه مقرر کړی موږ په دې باندې ذموار وربک اعلم بمن فی السماوات والارض ستا رب ښه علم دی په هر هغه څیز چې په اسمانونو او ځمکه کې دي ولقد فضلنا بعد النبیین علی بعد هغه غوروالی ورکړی دی بعضې انبیاو ته په بعضې نور واتینا داود زبورا ورکړی دی داود علیه السلام ته زبور کتاب قل ادعوا الذین حضور اوایه دې مشرکانو ته چېرې وغواړي هغه بوتان زعمتم من دونه چېرې دې پې ګمان دی ما سوا د الله نه د اختیار فلا یملکون داوی اس اختیار هم نشته کشف الضر عنکم چېرې دې نه تکلیف لرېږي ولا تحویلا یې ترې نه واړئ